باره کې دا فرمای چې کم یو څاروی په خپه باندې ګوډ دی، یعنی په دریو خپو باندې ځي، څلورم خپه بالکل نشي لګولی، یا څلورم خپه لګی خو زور پې نشي راوړی، سهارا پې نشي اخیستی، نو په داسې څاروي باندې قرباني چې کم دی دا نه کېږي. البته که څلورم خپه یې لګوله او زور یې پې هم راوړلی شو، خو صرف لږ پتلو کې ګوډوالی معلومېدو، معمولی شانته ګوډوالی معلومېدو، نو بیا پې قرباني کېږي، بیا صحیح ده. چې زور په دې څلورم خپه په دې ګوډه خپه راوړی شي، نو بیا پې قرباني لازمه ده. چې د کم څاروي غاښونه بالکل نه وي، نو په هغه باندې قرباني نه کېږي. البته که داسې څاروي و چې غاښونه څه وو او څه غورځېدلي وو، نو که زیات غاښونه موجود او کم غاښونه غورځېدلي وو، نو بیا پې قرباني کېږي. که زیات غاښونه غورځېدلي او کم غاښونه په خوله کې موجود نو بیا چې کم دی پې قرباني نه کېږي. او دغسې د غوږونو په باره کې راځي چې د کم څاروي بالکل پیدایشي غوږونه نه وي، نو په هغه باندې قرباني نه کېږي. البته چې د کم څاروي غوږونه وي او صحیح سالم هم وي دا غوږونه، خو صرف دونه ده چې واړه واړه د بعضې څاروي غوږونه بالکل واړه واړه غوږونه یې واړه واړه خو صحیح سالم نو بیا پې قرباني کېږي، قرباني صحیح ده. او کم څاروي چې پیدایشي ته ور ښکرونه نه وي، ښکرې نه وي، نو په هغه باندې قرباني کېږي، خو په شرط د دې باندې چې عمر یې هغه خپل عمر ته رسیږي چې کم شریعت مقرر کړی دی. نو که غټ څاروي او غوا میخه و مثال په طور د هغې ښکرونه نه او عمر 2 کالو ته رسېدو، نو قرباني پې لازم ده، قرباني پې کېدی شي. که ښکرونه یې نه وي نو هم پې قرباني کېږي. دغه شان ګډ یا چیلی وغیره دي، نو که د دې هم پیدایشي ته ور ښکرونه نه او عمر کال ته رسېدو، نو بیا پې قرباني کېږي. او که ښکرونه یې وو خو مات شوي و مثال په طور کم مات شوي و، نو بیا پې هم قرباني کېږي. خو که دومره په ویښ کې مات شوي و چې د دې څاروي مازغه پکې ښکارېدل په دې سر کې، یا چې کم دی مازغو طرف ته زخم جوړو، نو بیا پې قرباني چې کم دی نه کېږي.